بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وقال آخر نمراد بلکسته او دا لیکلی دی چې دنوم چې ابو شعب العبسي او یا وچ اقرا ابن معاذ دی دې چې دا خپل رباط د زوینوم دی نو د خپل زوی د بهادرۍ د فرمان بردارۍ او د دشمنانو لپاره د سختۍ چې د دشمنانو لپاره د سخت دی او په کارونو باندې خوشحالي دون کړي نرمي کوم کړي زمون سره داغه صفت په بیان نو رأيت رباطا دا د اول طويل د بحر طويل دا اولنی ځای کې مفاعیل پورا پکې راځي لکه تاسو شروع کړئ رأيت رباطا حين تم شبابه ولا شبابي لي فعول مفاعل فعول مفاعل رأيت رباطا حين تم شبابه وولى شبابي ليس لبره عدو إذا كان أولاد الرجال حساسة فأنت الحلال الحلو والبارد عذب لنا جانب منه دبيث وجانب إذا عاقهم أعداؤهم دانع صعب وتأخذه عند المكارم عزة كما اهتز تحت البارد الغصن وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن كان جيران علي كرام فقد جعلت نفسي على النحل تنطوي وعيني على فقر حبيبي تنام رأيت رباطا حين تم شبابه وولى شبابي ليس في بره عتب رأيت رأى يرى رؤية باب فتح آية ونوانا كتل لدل رباط دزوین هم ده حين تم يتم دا باب فتح نصر ضرب يضربنا بمعنى دغه باندې پورا کېدل شباب مفرد شبان جمع دا ځواني دوی ولا يولي توليه باب تفعيلنا دا باب تفعيلنا شباب جو دغه شو ليس في بره بر يبر فرمان برداری عتب عتب يعتب کوتاهی کون رأيت رباطا حين تم شبابه وما ولدوا دا رباط کله چې دا ځواني مکمل شوله یعنی ځواني مکمل شوله نو ما ولدوا وولى شباب او دما ځواني لاړه ختم شوله ليس في بره عتب ليس في بره عتب چې دا په فرمان برداري کې دا بني کوي کې دې کې سنو قص نشته اذا كان اولاد الرجال حزازه فانت الحلال الحلم والبارد العذب اذا كان اولاد جمع دا ولد مفرد ده بچی ته وي رجال جمع دا رجل سړی ته وي حزازه حزازه په معنا پریشانی درد قلب باعث د پریشانی فانت الحلال حلال جو حلال تو او حلو حلو يحلو دا تو خوک تو بارد یخ تو عادت تندماتون کې لذي واذا كان اولاد الرجال حزازه وکله چې دخل کو اولاد باعث د پریشانی د زړه دردي فانت الحلال باغ ته حلال الحلو خوک والبارد یخ او عذب تندماتون کې او خوګه مطلب دا دی کنه چې لکه د خلکو بچی چې رالو شي نو دا غو زړونه خفه کوي دا غو د بار پریشانیاں سیوا کوي او ته ما بچي ته خوږي د
د اوبو په شان ته خوږي د غبین په شان ته خوږي او د اوبو په شان ته یخي او تند ماتونګي مطلب دا چې لکه زماره طرف نه ته بالکل تا لکه تا ستانه ماته څه نقصان نه چره ستانه ماته څه تکلیف نشته اذا كان اولاد الرجال حزازه کله چې اولاد د سړي دا د پریشانی سببي د غم سببي فانت الحلال تا حلال الحلفاق دا غي خوږي بارد يخي العظم تند ماتون کې لذيذ لنا جانب منه دميث وجانب اذا رامه الاعداء ممتنع صعب لنا جانب مفرد جوانب جمع طرف ته ویل کېږي دميث يدمسو نا سمع اسمه معنا نرمي کول اذا رام يروم ورم دا قص کول اعداء عدو دشمن ممتنع امتناعا امتناعا او صعب كرميك صعوبه يصعبنا مشكل كده لنا جانب منه دميث وجانب واذا غا نرم طرف زمون د پاره ده لنا جانب دميث منه زمون د پاره ده نرم طرف ته زمون سره ډیر زیات خره وجانب اذا رامه الاعداء ممتنع صعب او اذا غا سخت طرفو چې کله دشمن قصد وکي دې جدا کی له اذا رامه الاعداء کله چې دشمن قصد وکي نو ممتنع منع کوم کړي او صعب سخت هغه پوښوي مطلب زمون سره خو نرمي کوم کړي زمونږ خو تکلیف لري کوم کړي او د دشمنانو سره نرمي کوم کړي دشمنانو باندې سخت ده لنا جانب منه دميث زمون د بار دا نرم طرف ته وجانب نو یو بل طرف اذا راموا الاعداء کله چې قصد وږي دشمنان ممتنع صعب دا تربیه سخت او منع کوم کړي وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الخصن رتب وتأخذه اخذ يأخذ بمعنى اغستل مكارم دا مکرومه جمع خواري ته ویل هزه حز يهز اړه قول كما اهتز اهتزازا قول تحت البارح مفرد بوارح جمع گرم هوا غصن مفرد اغصان جمع او دغه ته ویل خاخته رتب نرم وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن الرتب وتأخذه عند المكارم او لاحقيږي هغه ته د اچای په وخت کې د نیکي په وخت کې څور د لاحقيږي حرکت كما اهتز لکه څنګه چې لقيږي تحت البارح الغصن الرتب د ګرمي هوا سره هغه نرم او تازه خاخ مطلب دا کنه چې لکه څنګه ګرم او تازه خاخ چې نه دغه دلاندې د ګرم هوا دلاندې چې نه نرم او تازه خاخي دغه شانتي زما د زوی چې نو دی خو لکه ګرم دی په ظاهر باندې ښکاري ګرم سخت او دنه چې ډېر نرم دی زموږ لپاره وتأخذه عند المكارم هزة او د خوالي په وخت کې د چای په وخت کې دا حرکت لاحق کیږي حرکت ورته راځي لکه څنګه چې حرکت راځي څنګه جوړا کیږي تحت البارح د ګرم هوا سره الغصن رطب وغا شن دغه خاخ وقال اخر وبلغ عبد الصمد بن المعزل نمدلنا عبد الصمد بن المعزل وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن بان جيران علي كرام وفارقت فارق يفارق مفارقة جدا كيدن حتى ما أبالي بالا يبالي مبالاة برواقول من النوى نوى بعد لرواية تبليكي وإن بان يبينو جدا كيدن جيران جار جملا كرام دا كريم جملا وفارقت حتى ما أبالي من النوى او اذا د خپل ملګرو نه جدا شوم مفارقت ز جدا شوم حتى ما أبالي من النوى تر دې چې وز ما د جداوالي د لريوالي څخه پروا نشته نه وان بان جيران علي کرامو اگر چې زماغه معزز گاونډیان زمانه جدا شوی وفارقت ز جدا شوم حتى ما أبالي
چې زه اوس پروا نه کوم من النوا د لرېوالي د جداوالي وان بان جیران علی اگر چې جداګي کې گاونډیان په ما باندې کرامو چې عزتمند دي فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي وعيني على فقد الحبيب تنام فقد جعل يجعل معنا ګرځیدل شورو کول على النأي نأي دا مفهوم لروالی ته ویل کیږي د فتح آیت ته ده تنتوي ينتوي انتوان شامل کېدل مشتمل کېدل وعيني على فقد الحبيب تنام نام ينوم فقد يفقد دا لری کېدل ورکېدل او تنام نام ينوم دا کېدل او د کېدل فقد جعلت نفسي على النأي تنتوي وی مشتمل ده زما دا نفس على النأي فلرواله باندې تنتوي مشتمل ده اے پدای سره زما دا نفس فقد جعلت نفسي پدای سره زما دا نفس على النأي فلرواله باندې تنتوي مشتمل ده وعيني على فقد الحبيب تنام او زما سترګې د حبيب د خپل محبوب د نشوالي د وجنه ودګيږي مطلب دا دی چې لکه زما د ازلو صبر شوه دی که خلق زمانه لري زیدي زما سترګې چې نه دی باندې بیا هم لکه خوب راځي مطلب دا چې لکه زما پروا مروا چې نه نه واښو به نه لکه دا سوق چې زی زمانه خوانه نو ما په پروا نه ده کړې جداوالي سره دی وازوالي سره زو عادت شوه ما فقط جعلت نفسي على النأي تنتوي بس ګرځیدل لري شروع شوه د نفس ما على النأي پس شوه د زلزما على النأي په لريواله باندې تنتوي مشتمل وعيني على فقد الحبيب او زما سترګې دا زما د محبوب د جداوالي سره د وجنه تنامو دقیقي وقال اخر او یبل شاعر چرنه دی وای دا په بحر بسيط باندې دی وای بحر بسيط کی صحیح ویا مستفعيل فاعل مستفعيل فاعل روعت بالبين حتى ما أراع له روعت بالبين حتى ما أراع له وبالمصائب في أهلي وجيراني روع يروع ترويعا يرول روعت زي رول شوية ما بالبين بان يبينه ضربات من الجدائي حتى ما أراع له راع يراعي مراعاة وبالمصائب كمصيبة جمالة في أهلي وجيراني جار جمالة قاوندي وروعت بالبين حتى ما أراغ له وبالمصائب في أهلي وجيراني ويرى ولا شيء مذهب جداوالي سره او مصیبتونو سره في أهلي وجيراني بخبل گاونډیانو کې بخبل اهل کې حتى ما أراغ له زو ذریعہ او رعایت نه ساتم مطلب دا دی کنه چې ماته ډېری دمکیانی راکړل شوې دي د جداوالي او د مصیبتونو چې زماري گاونډي ته زماري کړي ته به مصیبت ورسي په زو د ډېر رعایت ساتم روعت بالبين زیر ولا شیم په جداوالي سره او بالمصائب او په مصیبتونو سره په اهلي په خپل کړه کې او جیران په خپل گاونډیانو حتی ما اوراو له چې زه لري اوس پروانه ساتم لم يترك دهر لي علقا اظن به إلا اصطفاه بنأي أو بهجران تركيت ركمانا پر خوضل دهر الدهول زمانا علق مفرد اعلى جمل نفيس شيستوي الانسان خوخي اظن يظن بمعنى بخل كول سمع اسمعنا الا اصطفاه يستوي استفان غرواله نأي خجل رواله توي او هجران جداوي توي لم يترك دهر لي علقا اظن به وين پر خوض زمانه پارا علقا يو نفيس يو خسر اظن به چې زبوخل وګم بای سره الا اصطفاه بنأي او بهجراني مگر زمانه پارا غوړه کړي
بنأي لرواله وهجراني او جداواله یعنی زمانه زما د پاره چې نه دغه سونه د کړي نو بری باندې بس وېریږم لم يترك دهر لي علقا اظن به وینه بر خو د زمانه زما لپاره سو خصيزو چې زبو خلکو کوم پای سره الا اصطفاه مگر غوړ کړه مزري زمانه بناء بل رواله سره او به هجراني وجدای سره